نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سرا د جماعت ارشاد توحید و سنت چې کوم په پنځپیرانو باندې یادېږي، د هغوی د مشر د شیخ طیب تفسیر در سرا اغا زه شیر کول غواړم چې شیخ طیب د قرآن پاک تفسیر څنګه کوي، آی صحیح کوي او که په خپل رای سره کوي او د ځان نه غلط تفسیر کوي. نو محترم تاسو د شیخ طیب دا ویډیو وګورئ، مختصر شاندیدا، بیا د سره په دې باندې یو څو خبرې کوم. صفات ذکر کړه لله ادرم رب العالمین، ادرم الرحمن، سلورم الرحیم، اتیزم مالک یوم الدین، پنځ پیر. محترم تاسو د شیخ طیب دا خبرې واورېدلې. شیخ طیب د الحمدلله رب العالمین تفسیر کوي، نو وایي چې دلته د الله پاک 15 صفتونه بیانول شي. وی لله دا یو صفت دی، رب العالمین دا دویم صفت شو، الرحمن دا دریم صفت شو، الرحیم سلورم صفت شو، او مالک یوم الدین دا پنځم صفت شو. نو لہذا د دین پنځپیر ثابت شو. نو اول نمبر خبر خدا دا چې شیخ طیب دلته یو لوی غلطی کړې ده، ځکه چې دلته د الله پاک څلور صفتونه بیانېږي، پنځه نه بیانېږي. ځکه لفظ الله خدا د الله پاک ذاتی نوم دی او دا موصوف د صفت نه دی، باقي اخوا څلور صفات بیانول شي. نو ته دلته خطا شوې، تا دا څلور په ځای چې کوم دی 15 صفتونه ویلي دي، حالانکه موصوف صفت نه وي، موصوف یو صفت وي. نو تا موصوف ته هم صفت ویلې دی، دا خو دې داسې غلطي کړې ده چې د اولا کس هم دا غلطي نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دلته ته وایې چې یاره 15 صفات ذکر دي، د دین پنځپیر ثابت شو. نو ستا د خبرې مقصد خدا دی چې کوم ځای کې 15 څیزونه ثابتېږي چې هلته پنځپیر هم ثابتېږي. نو که چېرې قاعده داسې وي لکه څنګه چې تا بیان کړه، نو زه بیا تا ته یو څو نومونه چې کوم دی هغه ذکر کوم او بیانومې، نو بیا ته په هغې کې هم سوچ او فکر وکړه چې دغې نه پنځپیر ثابتېږي او که نه. لکه فرعون واخلی، یو لوی کافر تیر شوی دی چې هغې د خدای دعوه کړې ده. په دغې فرعون کې هم 15 الفاظ دي، فا، را، عین، واو، نون. نو بیا خو دا د دې نه معلومیږي چې فرعون هم پنځپیری و او د فرعون د نوم نه هم پنځپیری ثابتېږي. دغه رنګې بیا حامان یو لوی کافر تیر شوی دی، د دې حامان په نوم کې هم 15 حروف دي. نو بیا خو د دې نه دا معلومیږي چې د حامان هم پنځپیری و. او دغه رنګې قارون دا هم یو لوی کافر تیر شوی دی، دې قارون په نوم کې هم 15 الفاظ دي. نو بیا خو د دې نه معلومیږي چې قارون هم پنځپیری و. دغه رنګې محترمو که وګورو ابلیس، په دې ابلیس کې هم 15 الفاظ دي. نو بیا خو د دې نه معلومیږي چې دا ابلیس دا پنځپیری دی. دغه رنګې محترمو که مونږ وګورو دجال کې چې کوم د 15 حروف دي، نو بیا خو د دې نه معلومیږي چې دجال چې کوم راځي په آخر کې، نو دا دجال به پنځپیری وي او پنځپیریان به په هغه پسې روان وي. دغه رنګې محترمو که مونږ وګورو ملعون چې په چا لعنت کړی شوی، په دې ملعون کې هم 15 الفاظ دي، بیا خو د دې نه هم پنځپیر ثابتېږي. دغه رنګې محترمو که مونږ وګورو کذاب ته کذاب، په دې کې هم 15 الفاظ دي، ډېر لوی دروغجن. نو لہذا بیا خو د دې لوی دروغجن نه هم پنځپیر ثابت شو. دغه رنګې محترمو که مونږ وګورو شیطان ته، نو شیطان چې کوم دی په دې کې هم 15 الفاظ دي، شین، یا، طا، الف، نون. نو بیا خو د دې دا معلومیږي چې شیطان هم پنځپیری دی او د شیطان متبعین هم پنځپیریان دي. نو شیخ طیب دی په دې نه خفه کېږي، دا کم الفاظ چې ما ذکر کړه دا مې د دې د قاعدې مطابق ذکر کړه چې کوم ځای کې دا 15 څیزونه ګوري چې پنځپیر ته ثابتوي، نو بیا خو د دې نه پنځپیر ثابت کا او دغه چې کوم دی پنځپیریان ومنه.
نو کته دغه مشران منی او دغه خپل اکابرین منی او دغه ته پنځپیریان وی خو ډیر خدا او کوتور ته نشي ویلې نو بیا داسې مکو چې کم دغه 15 سيزونه راځي چې دا چې کنه پنځپیر ثابت شو د دین پنځپیر ثابت دیږي په قران پاک کې چې کم د خپل تفسیرونه مکوا خپل رائے په قران پاک کې مې استعمالوا قران پاک په صحیح طریقه باندې بیان کا کنه شي بیانولې نو ځان مو ګناګار وا او خلکو تم چې کم دی غلط لار مخایا نو الله رب عزت موږ د داسي غلط تفسیر نو ساتي وما علينا الا البلاغ